دا خلق د حق مسله ولې نه مني؟ قسم په الله د علماو نه کوم معلومه نشي دا شي نه په احادیث باندې ثابت دي، دا عمل په احادیث باندې ثابت دی. دا دوی چې کوم عمل په دې منځ کې کوي، دا دوی چې کوم عمل په دې مړي ژوند کې کوي، دا دوی چې کوم عمل په دې نوې کور جوړولو کې کوي، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې ثابت دي. خو موږ یې ځکه نه منو سبب زموږ د مقتدیان موږ له ګوتې ونشي چې پرون پورې د مولانا صاحب دا خبره نه کوله. نن د تایید وکړي چې منځ کې رفل دین شته نشته، نن د تایید وکړي چې منځ کې امین بالجار شته نشته، نن د تایید وکړي چې په منځ کې دا سب جنگول په جنگول شته نشته، نن د تایید وکړي چې 15 احادیث نه زیات دي چې لاسونه سړی په سینه باندې کیدي. نن ته دا خبره والے کوي. نو الکفر عنادا، انکار عنادا دې ته ویل کیږي. حق مسله تعالی معلومه ده، قران تعالی معلوم دی، سنت د پیغمبر تعالی معلوم دی، شان د صحابه تعالی معلوم دی. د عناد د وجې، د دنیا د لالچ د وجې، د خلکو د یری د وجې، د نورو مسائل د وجې دا پرې خود ته د الله قهر تعالی متوجه شو، د الله غضب تعالی متوجه شو. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه عجیب خبره لیکلې ده نقض المنطق کې. وې د اسمه کې په سر باندې کنزه دي انسانان، قماقل انسانان، به تهذیب انسانان هغه چې يهود دي. دوی چا پوښتنه وکړه چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید ولې نه کوئ؟ وینن موږ د قوم په دې مخ کې جانب کې واقع او رئیسان یو، مشران یو، سربراهان یو، لیډران یو. خو که چیرته پیغمبر تایید موږ وکړي شمله قوله به دغه خوځيږي را خوځيږي، موږ به ورسره پاتې شو. موږ یې خپېژنو چې دا د الله حق نبی دی، خو لیکن د ضد د وجنه، د منصب د وجنه، د شهرت د وجنه په عینات کې واقع شو. ابو جهل چا خبره وکړه، امامنا وسید امام ابن کثیر رحمه الله ته نقل کړي دي. اغله چې ویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیژنې کنه پیژنې، حق دی کنه دی؟ وېسما دي په ضد الله باندې قسم چې دا حق نبی دی د الله، ولې نه مانی؟ وینن زمون شملې دي، قولې دي، رهبرین دي، قیادتونم دي. کچېرته موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو موږ به خلک به عادي وګڼو. د څه نه ده. قران کې الله عزوجل په دې باندې تصریح کړی ده. سورې نور کې دا مسله ذکر کړی ده چې کوم یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روان شو، احادیث په روان شو، الله عزوجل هغه پورته کړی دي، زلولې دي. تاسو صحابه کرام وګورئ، بلال دی وګورئ، صہیب دی وګورئ، عمار دی وګورئ، طلحه دی وګورئ، ابو بکر وګورئ، عمر وګورئ، عثمان، علي، طلحه، زبیر، عبد الرحمن، سعد، سعید، ابو عبیده ابن جراح دی چې افتخارا په سرکونو باندې، افتخارا په جمعتونو باندې، افتخارا په کورونو باندې، افتخارا په لیسو مکتبونو باندې، افتخارا په مدرسو باندې، په مارکیټونو باندې دغه نو موږ او تاسو ګدو چې دا شاری خالد ابن ولید د خالد ابن ولید سره کړي، مکتب عمر بن الخطاب، مدرسه ابو بکر صدیق، فلان فلان دا ټول موږ ولې ذکر کوو؟ ځکه دې صحابه کرامو د شکار وکړي د شیل الله سره واچو چې غیله ویل شي قران او سنت. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قران مثال په شان درسي دی. یو جانب د رب العالمین په لاس کې دی او بل جانب تاسو په لاس کې دی، لکه څنګه چې اوبو د ټولو شیونو موقوف علیه دی، اساس دی، جرړه ده. قدسمه کې ویخ کې پراتری، تل کې پراتری چې قدر پیدا شوی دی په دې رسي باندې. کمن چرته دا رسي ونی ولا دې په خپل شو، د دې په روان شو، دستور مو ګرځو، قانون مو دا وګرځو، اساسي قانون مو د دینه جوړ کې. الله عزوجل ومنګو تاسو د شي اوچت کې لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګری اوچت کړو، صحابه کرام اوچت کړو. الکفر عنادن، کفر عنادن دې ته ولګي چې سړی پس غرد باندې اقرار وکړي، انکار وکړي د حق.